بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کتونکو، زه یم ستاسو روزای چشتي. د څه وړه غونډې ویډیو تاسو نن شریکوم او ټولو چې څونه کتونکي دي ته زما خواسته چې مهرباني وکړئ دا ویډیو ډیر زیات شیر کړئ چې هغه خلکو ته ورسېږي چې کوم خلک فیسبوک، ټیک ټاک او مختلف انسټاګرام یا دغه چې کوم دی یوز کوي او هغه استعمالي ګوري. نننۍ ویډیو د ټیک ټاک حوالې سره ده. په ټیک ټاک باندې مختلف قسم مونږ ګورو چې ویډیوګانې راځي او د څو ورځو نه مونږ په دغه ټیک ټاک او د فیسبوک په لاره باندې دغه ویډیوګانې ګورو چې یو ویډیو د نشي رور چې کوم دا د شب قدر سره تعلق دی او په پیښور کې چاته ویډیو کړی دغه ویډیو چې کوم دا ډیره زیاته وایرل شوې ده. نو نن مونږ ګورو په سکرین تاسو ته مختلف قسم چې کوم دی د ویډیوګان تاسو ته هم په نظر راځي چې دغه ویډیوګانې د هغې نقل کوي او دغه ویډیوګانې چې کوم دی هغوی لګیا دي د نشي چې کوم دی نقل کوي او دغه ځای په ځای کو تاسو وګورئ نو واړه ماشومان د ماشومان نه علاوه په هسپتالونو کې نرسانې، په هسپتالونو کې چې کوم دی غټ ډاکټران دغه نقل کوي او په دغه فیسبوک باندې او په ټیک ټاک باندې اچي او د خپل فالوورز یا د ویوز لپاره هغوی لګیا دي داسې قسم ویډیوګانې کوي. خصوصي د زما ټولو ملګرو ته خواست چې دا ویډیو له اخرې پورې وګورئ او مخکې شیر کړئ چې هغه خلکو ته ورسي چې کوم خلک د فیسبوک یا د ټیک ټاک شوق کوي. د ویډیو مقصد صرف او صرف دا دی چې زمونږ د معاشره موبایل چې تر کومه حده پورې زمونږ دغه وطن ته دغه سیمې ته راغلی دی نو زمونږ نوي کول چې کوم دی په غلط سیټ باندې روان دی او دومره طبیعي اخته روان دی زمونږ نوي کول چې یاره د هغې ناممکنه چې یاره هغه زمونږ راتلونکي نسل د دغې نه د دې موبایل د جراثیم نه بچي. د ډیرو وخت نه د ډیرو ورځو نه زما دغه خیال و چې یاره په دغه ویډیو باندې دوه څلور خبرې دي کتونکو سره وکړم. اصل خبره دا ده چې مونږ کله په پیج باندې چرته د غریب یا داسې خلکو ویډیو واچو چې هغه بیمارانی په کټ باندې پراته وي، بېوسه وي، د هغوی ویډیو واچو نو د هغې مونږ اکثر ګورو چې په پیج باندې د هغوی ویډیو تقریبا 500 یا 600 زیات نه 2000 کسان ګوري. چونکې د نیکه کار څوک هم داسې نه کوي چې هغه ویډیو راوالي یا د هغه ویډیو چې کوم بیماري یا کوم محتاج کس وي هغه سره رابطه وکړي. داسې چرې موږ نه دي کتلي یوازې زما په پیج باندې نه چې د دې چارزلې چارسدې په هر ځای کې چې کوم زموږ وروڼه دي څونه سوشل ورکران دي کو څونه د دې علاقې معزز خلک دي هغوی ویډیوګانې کوي او شیر کوي خو څوک هم په دغې باندې څه عمل درآمد نه کوي. چونکې دلته خبره د معاشرې سره هم داسې خبره ده چې یاره د یو نشي رور چې کوم دی د پوډرو نشه کوي د هغه ویډیو په میلیونو کې چلیږي نن سبا او هغه چې کوم دی څوک وګوري نو هغه ویډیو راوالي او هغه هر کس چې کوم دی په خپل پیج او په خپل چې کوم د ټیک ټاک د هغوی دغه دي نو په هغې باندې چلی. ډېر ما داسې وکتل چې د هسپتالونو ډاکټران په دې سکرین به تاسو ګورئ چې دغه وګورئ دا ډاکټران دا نرسانې دا دغه نشي رور چې کوم دی پیښې کوي د هغه عادتونه کوي او دغه ځان چې کوم دی وایرل کوي چې یاره مونږ خلک وګوري چې یاره مونږ هم دغه شانتي یو قدمونه اخیستي او د هغوی نقل هم کړی دی. نو دغه خلکو ته زما یو پیغام دی چې دا واړه واړه ماشومان دا تاسو چې کوم دونه غټ غټ تعلیمونه کړي دي او ستاسو سره د خپل مور او پلار او د خاندان د ډیرو خلکو توقعات چې کوم دی وابستري چې یاره تاسو به دغه خورې له دغه وطن له د نیکې او د داسې کارونه کوئ چې یاره خلکو ته به ښېګړه رسي. نو ستاسو لومړنی کار دا دی چې مونږ په دې ویډیوګانو کې ګورو چې په هسپتالونو کې تاسو لګئ او د دغه یو نشي چې کوم دی نقل کوئ د هغه چې کوم هغه قدمونه کړي د هغه نقل کوئ. بل اړخ زه د منشیاتو هسپتال چې څونه منشیات هسپتالونه دي هغوی ته هم زما یو پیغام دی په دې کې مونږ اکثر ګورو چې یاره د یو نشي چې کوم آیس یا د هیروین یا د نورو داسې نشو کې چې کوم دی اخته زموږ وروڼه چې کوم دی هغه په دې ټیک ټاک یا په فیسبوک باندې وایرل شي نو بیا دغه هسپتالونو چې کوم د دې هسپتالونو مالکان دي یا دې چې کوم چلولو والا دي هغوی د خلکو پسې ګرځي وغیره ولي خپل هسپتالونو ته هسپتالونو کې چې کوم دی نو داخلوي او بیا د هغې نه ویډیوګانې کوي او هغه چلی. نو هغه خلکو ته هم زما پیغام دی چې یاره دې نه علاوه هم ډېر خلک په دغه سیمه باندې د دغه نشو عادي دي مهرباني کوئ دغه اړخ ته هم د خیال کوئ. دا نه چې کوم سړی ستاسو په یوټیوب یا
په ټیک ټاک یا په نور واتس اپ باندې چې کوم دغه وایرل شو بس هغه چې کوم دی تاسو روچت کو تاسو صرف هسپتال ته وروړو د خپل پیج لپاره یا خپل یو څو ویوز لپاره چې کوم دی تاسو خپل هسپتال ته وروړو هسپتال کې چې کوم دی ځان سره داخل کو